زه کله رالم که نه او ما دې وکتل چې دا لتې ټکولي، یو ځای کې زنانه مړه پرته، بل ځای کې مړه پرته. اوس په کټ کې یو بوډۍ وه لکه زونګه ده خوراکی چې کېږي که نه ایم ویشته په کټ کې مړه پرته. بل خوا ته چې کوم دی ماشومان لتې ټکوي، لکه دا وخت په موږ باندې قیامت تېر شو. بس دا د الله طرفه وه، دې خو موږ سره ظلم وکړو که نه. دښمنۍ نه ماشوم چا ویشتې او نه زنانه چا ویشتې ده، چې چا څه ګناه کړي هغه ولي او نور زنانه او ماشوم مېلمه دا خو ازاد دي سپین ږیری. په دغه کور کې موجوده یو ناوې راغلې وه، روټۍ باندې تاسو راوستې وه، هغې هم بې ګناه ټول میلمانه راغلي وو، هغه میلمانه هم چې کوم دی شهیدان شوي دي. په دې کې چې کوم دی مطلب زموږ کور کې څومره افراد وو، هغه تقریبا A to Z ټول دي چې کوم دی شوټ کړي دي خپل طرف نه. هغه خو الله پاک چې بیا بشکول والا ذات دی، نو زموږ دغه 2 ماشومان مې او یو لور مې بچ شوي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو. هغه قیامت واقعې ته راغلي یم چې کومه په پېښور په بډهبیره کې کومه واقعه راغلې وه چې د ګل غونتې د 7 میاشتو ماشوم په بېدردۍ سره یې قتل کړی او هغه سره نور ماشومان هم قتل کړي وو. هغه والد صاحب را سره ناست دی چې کوم زړه سوري دی، د دوی نه به تپوس کوو چې دا واقعه راغه په څه باندې، او یو دا د ګل غونتې ماشوم دا اوس په دې ساعت رادننه شو پښتیږو، دا اوس هم یریږي. دلته کې دی سیکورټي دپاره ځان سره اسلحه کېښې ده، د هغې نه ماشوم یریږي، وایي چې دې نه زه یریږم، ولې چې د ده سترګو مخامخ د ده مور ویشتې شوې ده، د ده رونه او د ده خور ویشتې شوې ده. نو دا ډېره زیاته افسوسناک واقع ده. چا چې دا قتلونه کول که نه، د هغوی ایمان د زړه نه مکمل اوتې او دونه په بېدردۍ سره که نه ماشومان هم نه دي بخلي. نو داسې ظالمانو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. څنګه علي بھائی جان؟ الحمدلله رب کریم احسانات. تاسو زړه به سوري وي او خبرې کول هم زمونږ جرأت نه جوړېږي، نو تاسو به څنګه خبرې کوئ؟ خو دا راته ووایي چې دا واقعه ستاسو راله څنګه جي؟ دا خو چې څه داسې د دې واقعي مطلب چې څومره ظلم ستم شوی، نو د هغې په دغه کې زموږ څه وړ واقعه دا نه دي. مطلب دا چې لکه دا خو زموږ کزنز وو او لکه تره زامن او ترور زامنو، نو هغې سره زموږ څه پیسې وې، د څه د ځمکې پیسې وې او تقریبا څه 2 لاک کم و بیش، او دغه شان ترور زامنو هغې سره تقریبا 21 لاک روپۍ هم کاروبار له ورکړی وي. نو هغې تقریبا 2019 کې ورکړی وي، ډېر ټایم شو. نو بیا ورته ما یو ریمایندر 2 ورکړي وو، له خوا یې بیا نه راکړو. نو بیا پې ما په بډبیر تانه کې د روجې نه یو 2 میاشتې مخکې اپلیکیشن ورکړو. اپلیکیشن مې ورکړو، بیا هغه SHO صاحب هغې روغوښته او هغې بیا کېنول، مونږ هم روغوښتو، مونږ هم کېناستو. نو هغې پکې بیا دا خبره وکړه چې یاره مونږ کوم کاروبار کوو، هغې کې مونږ لاس یې څه کړو، نقصان هم وکړو پکې، او هغه پیسې نشته دی اوس. بېشکه چې د مونږ له پیسې لکه دې وي چې مونږ له دې پیسې راکړې وي، مګر شته دی نه مونږ نقصان. نو SHO صاحب دی محرر صاحب ورته خبره کوي چې څه خو به پاتې مثال نقصان مو کړی، نقصان خو یا نقصان نیم کوي خپلو کې. نو یې ویل چې یاره دا مونږ سره پیسې نشته. بیا یې خبره وکړه تاسو FIA ته لاړ شئ. نو FIA ته بس بیا مونږ تر اوسه نه وتلې، څه مصروفیاتو یې وجې نه مونږ یې څارو. نو مونږ ویل چې د R1 ویک کې به انشاءالله مونږ ورکینګ ډیز بیا به ځو، خو بس هغې په دغه کې بیا دا واقع شو. او دی اوس څونه کسان ویشتې دي؟ اوس دې 10 کسان ویشتي دي. په 10 کې چې کوم دی 8 کسان هغې شهیدان شوي دي او 2 په هاسپټل کې دي. یو مو دا واورېده جي چې په دې ستاسو په دغه کور کې موجوده یو ناوې راغلې وه، روټۍ باندې تاسو راوستې وه، هغې هم بې ګناه ټول میلمانه راغلي وو، هغه میلمانه هم چې کوم دی شهیدان شوي دي. په دې کې چې کوم دی مطلب زموږ کور کې څومره افراد وو، هغه تقریبا A to Z ټول دي چې کوم دی شوټ کړي دي خپل طرف نه. هغه خو الله پاک چې بیا بشکول والا ذات دی، نو زموږ دغه 2 ماشومان مې او یو لور مې بچ شوي دي، او هغه یو مې چې کوم دی اوریرا هغه بچ شوې ده او بله په هاسپټل کې اډمټ ده جي. الله دې ولا صحت ورکړي او الله یې تاسو له صبر درکړي. هغه زړه کې دومره د الله نه یاره ختم شي چې هغه راشي په کور باندې او بیا په زنانو باندې ګزار کوي او بیا په ماشومانو باندې ګزار کوي. نو زه خو وایم دا د دنیا بزدله او بې خونده انسان دی. خو دا وایو چې په پښتو مسلمانۍ عمل کې اړو دا کار شوی نه دی. ډېر ظلم را سره شو، ډېر زیاتۍ را سره شو، ډېر ناروا را سره شو. مونږ دا وایو چې پوره زموږ تپوس وکړلی شي، ځکه چې مسلمان خو دا طریقه نه کم کار چې وشو، دا خو غیر دین هم نه کوي. نه زنانه شته زموږ د ملک ډېرې دښمنۍ، نه ماشوم چا ویشتې او نه زنانه چا ویشتې ده، چې چا څه ګناه کړي هغه ولي او نور زنانه او ماشوم مېلمه دا خو ازاد دي سپین ږیری. دی خو داسې یو بې پښتو دی او داسې یو کار وکړو چې دا خو په یو اسلام کې او په یو ملک کې دا کار نه کوي. او جی بیا پردیم نه دي، د خپل کور خپله وینه ده او ته دومره غصې کې راغلی لکه تا له ماشومانو ویلي څه دي، بیا تا له میلمانو ویلي څه دي. داسې ماشومان چې هغه د 6 میاشتو د 5 میاشتو دې څه ګناه کړې وه، دې زنانو څه ګناه کړې وه. په دوی باندې خو د الله حکم نو په دې ماشومانو بس د دې بس ظالمان شو پې نو. غم خو ستاسو په کور دی، هغه واړه نوسي به درته رایادېږي.
بالکل یادېږي یقین وکړه چې زه کله رالم که نه او ما دې وکتل چې دا لتې ټکولي یو ځای کې زنانه مړه پرته بل ځای کې مړه پرته اوس په کټ کې یو بوډۍ وه لکه زونګه ده خوراکی چې کېږي که نه ایم ویشته په کټ کې مړه پرته بل خوا ته چې کوم دی ماشومان لتې ټکوي لکه دا وخت په موږ باندې قیامت تېر شو بس دا د الله طرفه وه دې خو موږ سره ظلم وکړو که نه لکه بې حده لکه زناور هم دومره ظلم نه کوي که نه په دغه باندې لکه چې کوم موږ سره دی وکړو بس مونږ د الله نه غواړو مونږ وایو چې موږ سره الله پاک زناور هم کو تاسو وګورئ که نه جي نو کو دا تاسو ویډیوګانو کې کتلي نو ازمري ته چې کله د چیلې هغه بچي ورشي که نه نو هغه هم ډایرکټ وجني نه لوبې ورسره کوي او دا ظالمان چې نښته که نه نو وړوکي ماشوم ته یې خپې لاس مات که اینه بعد یې بیا په بېدردۍ سره وویشته هغه تصویر زه شیر کولی نه شم خو هغه کو تاسو وکتو که نه نو زړه مو به درد وکړي دومره په بد حالات هغه ویشتې وه په دې تاسو چې اوس کور ته لاړ شئ څه مو په زړه باندې راځي کاکا یاره یقین وکړه چې مونږ کور ته لاړ شو مونږ دا نه وایو چې یاره دا کور دی دا یو روان کنډري کوم له مونږ دا چې کوم دی بس کوم ټایم کې کور ته ورننوځو مونږ ته هماغه دغه رامخکې شي هماغه حالات رامخکې شي زموږ بالکل مازغه کار کېږي په باندې الله یې درته صبر درکړي